وزیراعلی خیبر پختونخوا سهیل خان افریدي سره تیره ورځ زموږ ناسته شوې وه. په هغې کې ظاهره خبره ده زموږ څه پوښتنې وې هغه ځواب کړی. د وزیراعلی خیبر پختونخوا د امنیت په حواله باندې د خیبر پختونخوا د صوبې د امنیت په موضوع باندې چې کله د هغې نه پوښتنه وشوه نو هغې ویل چې مونږ به یعنې د افغانستان به مونږ له انګیج کول وي. کله چې ما دا تپوس وکړو چې تاسو وایئ چې دا کال به د امن وي نو هغه به څنګه وي، نو هغې دا بیا وویل چې مونږ مرکز ته ویلي دي، مونږ مرکز له یو صوبایي ایکشن پلان ورکړی دی. په هغې کې مونږ دا ویلي دي چې د خیبر پختونخوا ټول سټیک هولډرز یعنې د پختونخوا یا پښتانه سیاستدانان، پښتانه د نور شعبو سره تعلق لرونکي ټول ادیبان، شاعران، لیکوالان، جرنلستان، دا ټول هغوی چې مونږ به په اصل کې یو وفد جوړو، یو جرګه به بوځو افغانستان ته. افغانستان کې به د هغه ځای د دولت سره کینو، هغې ته به مونږ خپله بیا سهیل افریدي دا هم وویل چې مونږ چونکې د پولي نه دی پله او هغې پله دواړو طرفونو ته زمونږ د جرګه سیسټم دی، مونږ په یو بل پوهېږو. سهیل افریدي صاحب خبره دا وه چې مونږ په یو بل دغه دواړه قومونه پوهېږو، مونږ به د هغې سره خبره وکړو، مونږ به هغې ته خپل دغه وکړو، د هغې په نتیجه کې به دلته په پښتونخوا کې امن راشي. بیا هغې دغه یو خبره وکړله چې د بندو کمرو فیصلې چې کوم دي نو هغه زه نه منم. یعنې هغه وایي چې که دغه پالیسي کوم چې مرکزي دولت تر اوسه پورې روانه کړې ده یا ریاستي ادارو روانه کړې ده، نه هغه وایي چې زه د دغې سره متفق نه یم. بیا وزیراعلی خیبر پختونخوا دا یو خبره بله د صوبې د معیشت حوالې سره دا وکړله او هغه وایي چې وزیر اعظم زموږ سره یقین دهاني راکړې ده، موږ ته یې ویلي دي 6 میاشتې ټایم 180 ورځې. هغه وایي چې د دې نه بعد به موږ ته وزیر اعلی ویلي چې په 6 میاشتې ټایم کې به یا خو به د NFC 11 ایوارډ جاري کړو او که نه وي نو بیا به کوم ایوارډ جاري کوو هم نو په هغې کې به بیا مونږ داسې کوو د 1 ایوارډ چې کومه توسیع د ایکسټنشن نو په هغې کې به مونږ د خیبر پختونخوا حکومت ته د مرج ډسټرکټس یا د قبایلي اضلاع پیسې به هم صوبې ته ورکوو. یو هغې دغه خبره وکړله. بله خبره هغې دا وکړه لکه څنګه چې موږ تپوس وکړو چې یاره تاسو د 20 تاریخ ورکړی 20 سپتمبر نو په دغې باندې به تاسو کوی سو پلان اپ ایکشنز تاسو څه دی؟ نو وزیر اعلی صاحب وایي چې دا به مونږ د 20 تاریخ نه یوه هفته مخکې خپل پلان شیر کړو، خو تر څه حده پورې چې مونږ ناست وو او مونږ په خپله باندې ابزرو کوله نو هغه دا وه چې فلحال د وزیر اعلی صاحب دلې سره کوم خاص پلان مونږ ونه لیدو چې ګنې هغې وایي چې آیا دا به مونږ در نه ورکوو، کینو به نه، یوه ورځ د احتجاج دی، ټول ملک بندو، څه کوو؟ نو بیا دا په ځوابولو کې هغې ته مشکل وي چې مونږ ته دا تپوس وکړو چې یاره صاحبه که فرض که تاسو را هم لئ آیا